दो इंसाफ दो वतन का इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो वतन का इंसाफ दो من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مو نن دا در نه څه کوو دیمو د بازار کې د کارونه سوي دي او کورونه سوي دي جماعتونه سوي دي او قرآني مسجدونه سوي دي خو مو دا غدې میاشتې به راشولې حکومت یې موږ څخه ور نه غواړي حکومت نه موږ اپیل کوو نه سوال کوو د دکاندارانو کومه معاوضه ده او چوک غیږ پیزا نه پړه پي خو موږ دا سوال کوو حکومت ته چې موږ ته خپل شاعرو کې رمضان رانږدې شو مقصد یې څه درو ورځو کې نه نه که بیا میلو نه شوه بیا کېدای شي چې موږ دا روډ آباد کړو هر چا دپاره و بیابان وي نه به څوک کور ته تللی شي نه به کور ته تللی شي بسم الله الرحمن الرحیم ایمو په بګن په 22 نومبر باندې کومه لښکرکشي وشوه هغه کې مو د کندهاران ټول د قانونه کورونه اوسو د څوره خالي د ټول د کندهاران دي او دریمې میاشتې پرې مو کوم قومي مشران دي هغه مو ټول خاموش کېنولي یو خیمو خاموشۍ نه د مو ګورنمنټ ولټا پیدا خلی نیمو خاموشۍ نه د ولټا پیدا مخلي او درې ورځې حکومت ته ټایم ده نیمو دغه د کندهارانو ته څوره توان شویه سره د کورونو څخه میلام نشي په دغه روډ باندې ګورنمنټ ته با باند وي دا روډ او کنوایان یې با باند وي موږ کوم ګورنمنټ ده هغه سلوک مو سره شروع کړی چې یو سړی بیمار وي یو روغ وي یا بیمار علاج نه کوي په چنور کې روغ حالات یو علاج شروع کړی دغه د کندهارانو د پښتنو کې ګورنمنټ درو ورځو کې څه دغه ته خپل کوم توان شوی میلام نه شو دا سره کوم روډ ده دا سرکاري کسانو لپاره او د کنوایانو لپاره دا مکمل بند ده دا د کندهارانو په روډ باندې پراته وي ناستې دا ټینکونه پکې جایي که شوټ کوي ته څه شی کوي هغه لپاره موږ ټول تیار یو که دا 22 نومبر باندې چې کومه واقعه شوې ده حادثه شوې ده رښتیا خبرې مو هلته ښه پوره منظر نه کېنولې ده خو دا د کندهاران چې کوم دي حقیقت ته څه ډېر غټ نقصان شوی ده په کروړو نقصان یې شوی دی د کندهار او بیا مو هلته در نه کېنولې ده حکومت انشاءالله موږ ته یقین دهني راکړې ده نو دوی ته مو بور یایي چې خیر ده تاسو لږ صبر وکړئ خو دوی یایي چې دا رمضان روغلو مو د درې میاشتې هڅه کوم ده تاسو ته پاته یاست نن مو د کروړانو ملکانو د سبعي کېدلو نو مو زیرو ته ورسېدو نو مو سره هېڅ درک نشته نو مو ته د حکومت خپل څه کوم دي دا چیکونه کله راکوي نو بور دوی ته مو یایي چې خیر ده نن څه کوم ده دوی دا نه منه دا واک وکړو د هغې ورته خو بیا دوی ته مو یایو چې خیر د حکومت نه مو هلته مشران ټول ناست او تاسو به انشاءالله ډېر زر غور وشي تاسو ما روډونه بندوئ ما څه کوئ خو مو حکومت ته دا اپیل کوو چې دوی غم زر وکوي چې چیکونه ورته زر نه دوی ته مشرانو ټولو ویلو چې خیر ده تاسو 3 ورځې صبر وکوئ انشاءالله تاسو مطالبه به په راشي تاسو به خپل کور ټوټه پوټه څه سوي هغه روژې دپاره روان کوو نو مو حکومت نه اپیل کوو چې 3 ورځو کې دوی ته خپل چیکونه مکونه इंसाफ दो इंसाफ दो वतन का इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो वतन का इंसाफ दो